سورة البقره کې چې د فرضیت القتال لپاره اولنې حکم کم یو دی. یو خو د سورة البقره آیت دی قاتل الذين يقاتلونكم، هغه خلکو سره تاسو جنگ وکړئ چې کوم تاسو سره جنگي. چا ویلي دي چې د سورة البقره آیت چې دی نو هغه د جهاد په باره کې اولنې آیت دی، آیت نمبر 251 دی شاید. دویم دا چې نه د سورة الحج آیت دا اول نمبر دی. صحیح خبره دا ده چې سورة الحج آیت اول دی د سورة البقره نه، ځکه چې په سورة الحج کې اجازت ملاو شو او بیا په سورة البقره کې دغه حکم د جهاد ملاو شو. د دې وخت پورې د جهاد اجازت نو، د حسن اخلاق درس به الله ورکو، پیغمبر ورکو چې گزاره کوي، صبر کوي. چې دا آیت الذین اجازت ورکړل شو هغه کسانو ته، اجازت ملاو شو هغه کسانو ته یقاتلون چې دا غوی سره جګړه کیږي، جنگ سره کیږي. ولی ورته ملاو شو؟ بانهم بشکا چې دوی ظلمو ظلم شوی دی په دی باندې. وان الله بشک الله تعالی علی نصرهم د دې په مدد باندې لقدیر قدرت لرونکی دی. الذين دا مظلومین دی اخرجوا من دیارهم چې دې استلې شوی خپل کورونو نه بغیر حق، بغیر د جرم کولونه، الا مگر ان یقولوا جرم دا دی چې ویلی دی دوی ربنا الله، رب زمونږ الله دی. بس تقیو جرم دی، اجازت الله درکولې ځکه چې اوس به الله رب العالمین په دې مسلمانانو باندې دا نور خلق ووهي، او کدا الله ځنې خلق په ځنو نه وهلې نه د پکولې دنیا ورانه شي ویا. ولولا دفع الله الناس کنه د پکول د الله تعالی الناس خلق لرا بعضهم بعض رب بعض په بعض باندې ک بعض په بعض نه وهلې لهدمت نورانی شی وي سوامع ګرځ په دې کې بیا وی په ګډ کې ناس کو خپل ذکر وکاو. او رهبانیت عیسایانو کې او رهبانیت ابتدعوها وما رعوها حق رعایتها. او بیا چې دین دا د عیسایانو عام عبادت خانه چې هغه تمنګه دغه وایو دا کلیسا ورته ویل کېږي. لهدمت نورانی شی وي سوامع ګرځ راهبانو و بیاون عبادت خانه د عیسایانو. والصلوات صلوات نه مراد څه دي؟ د دینه مراد کنایس الیهود دي. وصلوات عبادت خانه د يهوديانو. ومساجد جمعتنا د مسلمانانو. جمعتونه و مساجد جمعتنا یذکر فیها چې ادیږي په دې کې اسم الله نوم د الله تعالی. د فیها راجع د ټول اماکن د په دې ټولو کې د الله نوم یادېږي. یذکروا فیها چې ادیږي په دې عبادت خانو کې اسم الله نوم د الله کثیر ډېر ډېر. ولینصرن الله خامخا مدد بکوي الله تعالی من دغه چا ینصرو چې دا الذين مكنناهم فی الارض کسان کوم له قوت ورکو بزمکه کې حکومت ولا ورکو اقاموا الصلاه مز وقائمين واتوا الزکات زکات ورکي وامروا بالمعروف حکم بکي د معروف ونهوا عن المنکر خلق من کې د منکرنا. ولله عاقبۃ الامور د الله لپاره انجام د ټولو کارونو ده. و ايکذبوک تسلیدا کدی تکذیب کوي ستا، و ايکذبوک کدی ستا تکذیب کوي مفقد کذبت یقینا تکذیب کړو قبلهم مخکره دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد قوم عادیانو وثمود ثمودیانو قوم هود قوم صالح وقوم ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام قوم تکذیب کړو. په دې سیال کې چې دی ظلم کوونکو یعنی شرک کوونکو د شرک د وجنه منګه او هلاک کړي ظلم یا ظالمانو. فهي خاویه دا کلی را پریوتون کی دی علی عروش یا بخلو چتون مانے پاستر پراتے دی. و بئر معطلت او کویان دی شړ شړو و بئر نو کویان ختم کړی دی دولې د دې اوسیدونکو ظالمانو. افلم یسیروا فی الارض ای دین غرزی پزما کې فتكون لهم قلوب جشید دی زنا فتكون نو چې وی لهم د دې قلوب زنا یعقلون بها چې دې د عقل کار واخلي بها دغه زنو په وجوانه چې پوه شي په دی باندې تدبر وکي په دی باندې یعقلون بها چې سوچ وکي د دې په وجوانه عقل کار وای دې په وجوانه. او اذان یا شدت وی وغنا يسمعون بها چې واوري په دی باندې دل کړه وې په غوګونو باندې نو که په دې غوګونو اورېدل نه کول پزړې سوچ نه کول بیا ګرځېدل معبس د ګرځېدو سره به سوچ فکر سړی کوي نو الله بیا خپل خالق ته رسیږي. فإنها لا تعمل الأبصار یقینا نر رندیږي دا ظاهري سترګې
ولكن تعمل قلوب لیکن لړندېږي سترګې د زړونو ولكن تعمل قلوب لیکن زړونه لړندېږي التي هوا فی الصدور چې په سینو کې دي. الله فرمایي پشان د زرو کالو دا مما اغا تعدونا چې تاسو حسابوي کالف سنتن پشان د زرو کالو دا د دنیا د کلونو مما تعدون چې تاسو حسابوي. د دې څه مطلب دی چې وان یوما عند ربک کالف سنتن یو مطلب پر دې دا چې کوم تخریب تاسو په زرو کالو کې کوي الله په یو ورځ کې دا تخریب وکړي. د الف سنتین په تور د تمثيل باندې الله ذکر کړل د زرو کالو برابر ده که د 50,000. یو تشریح ابن عباس کړی دی وایي قران کریم کې دوه آیتونه دي دې په حقیقت زنه کویږم. یو دا چې د آخرت ورځ د زرو کالو برابر ده بلکې راځي چې د 50,000 کالو برابر ده. د دې پته الله تعالی چې د دې څه مقصد دی. یو دویم دا دی چې د چا په حق کې به دا ورځ د زرو کالو برابر ښکاره کېږي د چا په حق کې به 50,000 کالو برابر ښکاره کېږي. سورۃ معارج کې ورشي 50,000 سنه مما تعدون. دا غي مثال دا دی کنه دا شپه نه د شپه د واده شپه اصل کې د قیامت ورځ د دنیا د ورځو د زرو کالو برابر ده. ځکه چې حدیث کې راځي چې جن د غریبانان مسلمانان به د مالدارو نه نیم ورځ مخکې جنت ته ځي. نیم ورځ 1500 کاله ده نو نیم ورځ 1500 کاله نو ورځ زر کاله شوله نو 50,000 سنه ولې ویلې شوې ده. نو دغه به چې څوک ظالمان دي د ابو د بار 50,000 کالی او نارمل ورځ د غزر کاله برابر ده. دغه درې تفسیرونه تفسیرو لیکلي دي. وکای من قريه نملیت لها او ډیر کلی مهلت ورکړی د ما غکلو ته وهي ظالمه نو دی دا کلی ظلم کوونکو ثم اخذتها بیا ما ونی ول دغه کلی به ونی ول ویلی المسیر ما تراتلو د دې کلیوالو قل یا ایها الناس انما انا نذیر مبین. کسان سعوا فی آیاتنا چې دی مهنت کوي زمونږ د ایتونو په مقابله کې سعوا دی مهنت کوي کوشش کوي فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا په باطل ولو زمونږ د ایتونو کې د دین په مقابله کې مهنت کوي معاجزینا په خپل ذهن کې د الله سره مقابله کوونکي دي یا معاجزینا معاندینا ضد کوونکي دي د الله سره د الله دین سره. اولئک دا کسان اصحاب الجحیم جهنم والا دي. کم کسان چې زمون پایتونو کې مهنت کوي نو دا یا عنادیان دي یا په خپل ګمان کې دا مقابله کې خدای الله سره مقابله کول نشي. ځوانون انهم يعجزوننا معجزین تقولوا اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع مجرته ویلو چې کله یو ذکر شي فرق به کو ودلته کې ځوان یو ځای راغلی فرق یو کا رسول له کزان لا شریعت وسره دی او کزان له کتاب دی وسره او ک نبی دی د زوړ پیغمبر په شریعت باندې او د زوړ شیطان با الق الشیطانو شیطان بزان راو غرزو فی امنیته د پیغمبر پارزو کې الق الشیطانو شیطان براو دنگل فی امنیته د پیغمبر په دی ارزو کې چې پیغمبر په کله ارزو کړل نو شیطان به کې راغلی دی د ایمان ده. فینسخ الله ما یلقي الشیطان ختم وکړل الله تعالی هغه رکاوټونه چې شیطان به غرزول شیطان به چې کوم رکاوټونه غرزول الله به ختم کړل. ثم يحكم الله بیا الله تعالی کلک وساتل آیات فلایتنا دې زونه کې مرز فرود ده والقاسیه قلوبهم او سخزون ولا د پاره هم امتحان وګرځي والقاسیه قلوبهم دغه خلق د پاره امتحان وګرځي چې سخت دي د غزونه. یو تشریح قضا چې امنیت ویل کېږي ستا تمنی او امنیت یوازې ارزو ته نه وي بلکې تمنی قرات ته هم ویل کېږي تلاوت ته هم ویل کېږي. نو څه مطلب دی بيدا معنا ده وما رسلنا من قبلك من رسول من نه لګلې ستان وړاندې یو رسول ولا نبی نه نبی الا اذا تبصروا کې الق الشیطان الشبهات فی صدور الناس فی امنیته د پیغمبر د تلاوت په دوران کې به شیطان به د خلکو په ځل کې وسوسه ورزولې الق الشیطان شیطان به وسوسه ورزولې د خلکو په سینو کې فی امنیته په وخت د الله قران وکړ الله ختم وکړ الله تعالی ما وسوسه یلقي الشیطان او شیطان به ورزولې ثم يحكم الله یا والله مضبوط کړل آیاتی فلایتنا والله علیم حکیم الله علیم حکیم دے
لیجعل د دې لپاره چې وګرځي ما هغه وسوسې هغه شبهات شکوک یلقي شیطان او چې شیطان غورځي فتنه امتحان للذین داخل کو د پاره په قلوبهم مرض چې په زړونو دغه کې شک او منافقت دی ول قاسیته قلوبهم او سخت زړونو والا د پاره هم امتحان وګرځي ول قاسیته او دغه خلکو د پاره هم امتحان وګرځي چې سخت دی قلوبهم د زړونو وان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید خامخا فمخالفت کی دی بعید د حق نه لري مخالفت کې یا لفی شقاق په عداوت کې دی په دشمنی کې دی بعید د حق نه لري وسلم چې کله د نبوت او د دعوت کار شروع کو او د خلکو ایمان نه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات ارمان چې ارمان په دې قران کې دسی تلاوت دسی آیت را نازل شي چې د هغه آیت او د هغه صورت د وجنا زه د دې مشرکانو سره سمجوته او کمپرمایز وکم او د خلک ماتره نږدې شي زه ټول مریم پر لا اعبد ما تعبدون او تاسو بوتان هیڅ نشي کولای او دا سخت خبرې دي نو کله چې آیتونه را نازل شو النجم آیتونه ویلو د سورۃ النجم آیتونه د سورۃ النجم آیتونه کې څه شی دي د نجم آیتونه کې دا دي چې دا آیتونه کړه نازل شو چې افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى دا آیتونه کړه نازل شو افرایتم اللات والعزى نبی علیہ السلام تلاوت کو الا اذا تمنا چې پیغمبر کړه تلاوت کو د ارزو نفس الق الشیطان شیطان اغرزول آیاتنا فی امنیته د پیغمبر په دې تلاوت کی اغرزول القا فی لماذا د الق الشیطان شیطان اغرزول بعض آیاتنا فی امنیته د پیغمبر په تلاوت کی اغرزول څنګه په دې وجبان رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم د تلاوت ختم کو عجیب خبر دا و چې کړه دا تلاوت کې دو نجم په دې مجلس کې مسلمانان هم ناشتي په دې مجلس کې مشرکان هم ناشتي د سورۃ النجم په اخر کې سجده د نبی صلی الله علیه وسلم سجده ولګولا او د مشرکانو سجده ولګولا ولی مشرکان وی چې زموږ د پیغمبر آیت هم نازل شو چې دا به سفارش کوي اوس خبره ختم شوه مازیګر جبرئیل علیه السلام راغی جبرئیل علیه السلام راغی چې دا تاسو وکړل د دې چلو ته بل سدي ویلو هغه آیتونه کوم چې راغلي دي کنه د سورۃ بنی علینا نسویرا دا د سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 74 او 75 او 76 دی دا آیتونه دي بنی اسرائیل چې جبرئیل علیه السلام کله نبی علیه السلام ته جداري سو کړل نبی علیه السلام ډېر پریشان شو خبر شو نو د دې مطلب اصل کوی دای مطلب د چا دا ویلي دي چې ورسته بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګیدا چې سورۃ بنی اسرائیل کله نازل شوه دا ته پته ده کنه سورۃ بنی اسرائیل دا نازل شوه د اسراء په موقع باندې او د رسول الله اسراء کله شوه دا سوچ کوی دی خبرې کا د رسول الله اسراء شوه د په 12م کال باندې سوم کال باندې 12م کال ځکه چې سورۃ بنی اسرائیل خو د معراج په واقع نازل شوه دی نو نبی علیہ السلام قران غلط وایو او داغي تنبیه وکاله پس ملاو شولا یعنی وکاله پوری نبی علیہ السلام غلط دین بیانوو شیطان په جو مسلطو د خپل غلط احساس ودنه کې د عقل منی بخاری په خپل کتاب کې د سورۃ النجم دا تشریح در سورۃ النجم دا مسله خو ذکر کړی دا خدا کیسه به نه ذکر کړی څنګه امام بخاری دا خبره کړل چې سورۃ النجم کله نازل شو او نبی علیہ السلام کړه تلاوت وکړو نو سجده ولګولا مشرکانو مو لګولا بیا خدای دین زمون ټول شکمن شو چې نبی علیہ السلام د 5م کال نو واخلا تر د 12م کال پورې وکاله نبی علیہ السلام د دین بیان کړی چې پته نه لګي چې کومه آیاتونه د الله تر طرف نه دي کوم د شیطان تر طرف نه دي دې څه مطلب شو بیا د ټول دین مشکوک شو او بل دا چې آیا د پیغمبر په جواب باندې شیطان مسلط کېدی نو تلک الغرانی قل علا دا غړ ډینګان او دې سفارش په قبليږي په کار پداو چې پیغمبر سره جګړه کړای نو ډینګ ویل خبره نه ده لہذا دا قصه دروغ ده په دې وجبانه مولانا مودودی رحمه الله فرمایي ویل د دې واقع ټول سند غټ غټ علماء کرامو حافظ ابن